ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او داغه جواب کې دا یو سوال مونږ نه یو ورور کړی دی او دام داسې دی چې ډیر ضروری سوال دی او تقریبا په هر کور کې دورونه دریرونه دا سره کوي. نن سبا ودونم زیات دي د ګیدرینګ اجتماعات او پروګرامونه زیات دي. څوک دومره لباس کولی شي کوټونه واسکټونه کولی شي نو کله کله داسي چې دا اتفاق داسي چې دورونه دریرونه وي هغه د خپې نمبر هم یو وي د بدن د کپړو ناپ هم یو وي د کوټ د واسکټ د ټوپې ناپ هم یو وي نو یو ورور د واسکټ وي بلې استعمال کا بلا اجازت نو دغه کېدای شي دی بم غریب په کور کې تنګي. نو سوال یې دا کړی دی چې آیا مفتی صاحب یو ورور واسکټ یا داغه کوټ یا داغه ذاتی استعمال غړی شو یا غ پرفیوم شو یا غ پیزار شو بوټان شو وغیرہ وغیرہ چې کوم داغه ذاتی شیان دي بغیر د اجازه د غرور نه دویم یا مشر رور دا استعمالولای شي کنه شي استعمالولای مطلب رور ته اجازه نه یو چکور تراشي پکور کې ورته وای چې ستا واسکټ یا چولای یا ستا کوټ یا چولای دی یا داسې ملګری د ملګری هغه استعمال کا بغیر د اجازت نه شریعت او غبانه دا جایز دی که جایز نه دی. نو اصل کې خبره خدا ده چې رور وی پکار دا چې انسان اول خبره دا اجازه ورته وکا چې زما رور دی رور ډیر یو خوږ سیز دی یو نږدې رشته یا دا او هغه چاله چې ورکنو پکار دا چې هغه هم بیا خیال وساتي خیال یو له وساتي اول خو خصورت دا دی چې دا رور هغه ته اجازه وکا او بیا چې څوک استعمالي پکار دا چې هغه حفاظت وکا خیال یو وساتي او ماغه سي او صفا یا یوسی صفا یا راوړي بیرته ورتاواله کا بهتر صورت خدا دی. او خیر عام طور باندې که چرته څوک بغیر اجازت نه دا کر کوي رور ضرور سامان استعمالي دوست سامان استعمالي شریعت او غباندې بزي او حدیث ارته وایم او دا حدیث امام دارقطنی په خپل کتاب کې روایت کړه دی صاحب د مشکاتم په مشکات شریف کې روایت کړه دی حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته فرمایي الا دا حرف تنبیه دا الا خبردار لا تظلموا تاسو په یو بل باندې ظلم مکوي نبی علیہ السلام فرمایي او بیا مخکې فرمایي الا خبردار بیا وای خبردار لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د یو مسلمان مال او سیز بل مسلمان د پاره حلال او جایز نه دی مگر په هغه صورت کې چې دا مسلمان اغلا په کولاو طبيعت او پر رضامندۍ باندې اجازه ورکا. نو دغه حدیث کې دا نشته پکې چې رور یا دوست بس عام خبره پیغمبر علیه السلام کړی دا. نو دې حدیث په بنیاد باندې علما او محدثین لیکلي دي چې اڅ کلا یو رور د پکور کې د بل رور واسکټ کوټ پیزار غړی پرفیوم ټوپۍ صادر چې هر شیم داغه د ذاتی د استعمال د پاره چې ترسو پورې رور نه تپوس نه کړی اجازه تر نه اخیستی او هغه په خوشاله باندې ولې اجازه نه ورکړي یا دوست یو دوست سیس پروت وي هغه دوست نه وي اجازه تر نه او په خوشاله باندې ولې اجازه نه ورکړي نو د بل انسان سیز په استعمال کې راوستل شرعي توګه باندې ناروا او ناجایز دي. یو منټ د پاره نشي راوستای په وخت د ضرورت کې نشي راوستای هغه د قلم ولی نه هغه د یو کاپی ولی نه هغه د کاپی او صفحه ولی نه چې څو پورې هغه نه تاسو او اجازه نه اخیشتي نو هغه پورې د غرور یا د دوست یو سیز په عمل کې په استعمال کې نشي راوستای نو په کار دا چرور ضرور نه تاسو کا دوست د دوست نه تاسو کا مشر د کشر نه تاسو کا کسر د مشرنا تاسو کا په دی باندې محبتم زیاتګي اغسیس کو لور کم نو خون بیم وی په اجازه به لور کا خوشاله بیم سره خفغان بم ناراضي نو شرعي توګه باندې بغیر د اجازت نه چا کرور وی کو دوست وی اغسیس استعمالول دا بالکل ناروا او ناجایز دي.